کتونکو علم خان شرپو یم او ولاړ په رزړو کې یم او د رزړو نه یوازې غټې روجي نه مټۍ بلکې دلته دې ځای کاریګر چې کوم دی خو قدر خبره وشي نو قدر پسې چې کوم دی نو دا وګورئ د کاریګرۍ خبره کو دا د ګوتو جوړ دی ښه په لاسو باندې جوړي دا موږ دلته کې دا سیز وکړه لږ دی خوا کرور مې او دا چې کوم دی نو دا رنګ شوی دی بیا په دې کې ګلکاري شوې ده دا سیزونه په دې لار تلو دا د رزړو بایپاس چې کوم دی دا زمری دی دا د عمرزو یونین کونسل لپاره تیار شوی دی هغې اډر ورکړی دی 15 زمري چې کوم دي دا په اډر تیارېږي اوس دلته کې دا ګورو جي دا وګورئ ښه دا دې ځای کې دا څه چې پراته دي دا تاسو وینئ که نه دلته کې اوس یخیا دلته کې یو کورکۍ جوړ کړه هغه د ماشومانو سره ډېر زیات بلد دی او د ماشومانو دا لوبې هم ډېر زیات کوي مرګاټ هم کوي او دغه کوي دې ته وګورئ ښه دا داسې شو او دې لپاره به چې کوم دی نو دا داسې کو تاسو به وایئ چې داسې د دوی دغه کوي نو دا ماشومانو ته ډېر ښه ښکاري ښه دا میز شو ښه دا میز نه دی دا خو په دې ګل لګولی دی خو زه دا به پکې میز کو که نه داسې ښه دا میز دی او په دې میز چې دا ګل دی نو به دا د سالګرۍ کیک به ورته ووایو ښه اوس دلته چې کومه ده وګورئ دا دی دا ما یو د غریبانانو له دغه کونه کور کې چې کوم دی نو داسې یو دغه جوړ کړی تاسو وګوره ښه دا یو ښکلي سیټ اپ جوړ شو ښه دا اوس خو دلته کې خاورو کې وینئ خو چې دلته کې راشي اوریجنل حالات کې نو دا دلته کې بیا کاریګر ناست دي او دا هغه کاریګر چې کوم دی نو دا بیا داسې جوړوي نو دا چې په نغري کې په دغه کې دري کې لګولي وي درې به ورته ووایو هغه المارۍ کې لګي غریبانان خلک په دې څه کوي چې هغوی ډیکوریشن هغوی خېټې له پیدا نه کړه په دې ګرانه کې نو دې له به څه بیا پې دا ګلونه لګي دې ګلونو ته وګورئ دا هم لیدل د دې نه مخکې چې کوم دی نو په دې باندې دا په رنګ کې واچولی شي دا وګوره هغه څیز چې کوم دی نو دلته کې بیا دا راورسېده ښه دا اټپیانې دي ښه دا ټپیانې دا د ګوتو جوړې دي د ګوتو کاریګر دی د دې چې کوم دی نو هغې ته څه وایي یاره د خښتو بټۍ خښتې چې جوړېږي هغې څیز ته تاسو وایئ ښه د دې هم سوانچې وي ښه دا هم په هغه سوانچو کې چې کوم دی نو ښه د دې برمې وي د دې برمې وي هغه سوانچې وي او دا د ربړ نه جوړې وي ربړ څه هغه غاښونه چې غاښونه والا لاړ شي او هغوی درته هغه څیزو لګوي هغه شانتې څیزونو کې چې کوم دی نو دا جوړېږي موږ به درته په ساده ژبو کې وایو ښه دا وګورئ جي دا دلته کې بیا کاریګر ناست دي لږه سرمایه بنده شوې ده خو یو شمېر مزدوران چې کوم دی نو دلته کې کار کوي او بیا دا د پښتونخوا مختلفو ضلعو ته ځي او خو دلته کې په دې څیز باندې کارخانه کې فرض کا 1500 خرچه راځي نو هلته په 2000 3000 خرڅېږي نو د هغې نه ښه دا ده چې کارخانه کې اخلې نو ډېر ښه درته میلاویږي دا ګورئ جي دا ټول پراته دي او دا چې کوم دی نو دا رنګ شوي دي دا جوړې شوي دي ورسره چې کوم دی نو دی ته وګورئ جي دا سیمپل دی او وزن یې غورې دومره نه وي ښه لاس کې بلکل تاسو دا نه وایئ چې یاره دا به دغه وي دا مخامخ مین روډ دی دا رزړې دي دغه د جینکو سکول دی د هغې سره بلکل خوا کې چې کوم دی نو دا جوړېږي نو تاسو بلکل دلته کې راتلی شئ زما پکې خوښ څه شو دا کوم ځوانان تره شي استاذه دا کوم ځوانان چې په دې کې په جاب دي یعنې مزدوري کوي ستاسو نوم دی عبدالمجید صاحب څومره وخت نه دا کاریګري کوي یاره جی ما خو دلته 2 کاله شو 2 کاله دا چل دې چېرته زده کړو چل مې هم دلته زده کړو دا مې ملګري وو بس ما ته یې ویل راځئ ما سره به کار کوې ما باندې چل زده کړو ښه لاول شاګرد وې اوس استاد یې بس جی جی ښه څه جوړولی شي جی یاره زه هغه ټې ګلدانې دا ولې دا زه پر مخکې جوړوم ټولې په خپله ښه رنګ بیا ورکوې رنګ ولې بیا زموږ دا ول ملګري ورکوي ښه دا بیا چېرته ځي سوات ته ځي جي صوابۍ ته ځي پېښور ته مردان ته رزړو ته ښه یو خوا بل خوا خلک اډرونه درکوي جی صحیح نو کتونکو په دې به انشاءالله بیا راځو بیا به پې پروګرام کوو خو په مختصرا کې ما ته دغه ښودل دلته ستا تنخوا څومره ده جی موږ په ټیکه کار کوو ښه په ټیکه جی ها چې دا څونه دروازې جوړ کړه به د هغې په مناسب د پیسي صاحب کتاب د پیسي صاحب څو پیس روز کې جوړوې یاره جي 100 هم جوړ کړو 80 هم جوړ کړو 180 صحیح ده خو ښکلې مزدوري کېږي ښه اوس یو په 100 جوړي یار ته زه نه وایم خو 180 چې کوم دی نو دوی دا وګوره ښه دا 180 دا څیزونه جوړوي دا دی چې وایي که نه دا لنډ نه لږ راواله داسې زړګیه نو دا وګوره دا ستاسو د وړاندې نو دا پن دا هنر چې کوم دی نو دا په رزړو کې او د رزړو نه بیا د پښتونخوا د څونه ضلعو کې چې تاسو ګورئ نو دې نه اوس هم سوزکي روان دي لاندې ته نه سوزکي ډکېږي
او ځي مختلفو ضلعو ته. نو دغه یو سیستم روان دی. کتونکو دا هم داسې یو پروګرام شریکو. امید ساتم چې خوښ شوي به وي. زمونږ مثال خو د ړندو د کڼو دی چې مونږ یې درته ونه ښایو، تاسې سینه کې ویډیو مقصد او مرام دغه وي چې چاته څه ښودنه وکړي، هغوی ته څه قیاس والي. یو سړي ځان له نوی کور جوړ کړی دی، هغې کې چې کوم دی نو ګلدانې لګوي، په هغې کې بوټي کري، په کمرو کې لګوي، په برنډو کې لګوي، نو په چمنونو کې لګوي. هغه ټول سیسټم او چې کوم اډر ورکې نو هغه څیز دله دوی جوړولی شي په کوم انداز کې چې وی نو هغه درله جوړولی شي. نو تاسو زمونږ ښېګړه ګڼئ یا نه ګڼئ، خو بهرحاله موږ وایو چې دا کارخانه څومره آباد دی نو هغومره پکې زیات مزدوران کار کوي، هغومره پکې زیات کورونه فعال وي. نو چې دغه کورونو دغه سیسټم روان وي په دې ګرانۍ کې، موږ هم دغه وایو چې د 400 خلکو سرمایه دلته کې بند کې، داسې وړې کارخانې کولو کې، واړه کاروبارونه کولو کې، ځان سره 15 مزدوران واخلې. دا خلک به نه بهر ځي او نه به د ضلعو نه بهر ځي، دا به دوی خپل کار کوي. نو دې طرف ته توجه پکار ده چې دا کاروبار والا چې کوم دی خو دا په اسلام آباد او په دغه کې نو هلته کې کرایې، هلته کې نور سیسټم، خو دلته کې به کومه خرچه چې راځي په یو سیز باندې 800 روپۍ خرچه راځي، خو دلته ډېر مناسب ګټه باندې تاسو ته په دغه کارخانه کې ملاویږي. دغه پروګرام هم داسې شریکو، ضرور دلته سرمایه کاري وکړئ او دلته کې دا وړې کارخانې چې جوړې کړئ نو چې دغه شانتې خلک په روزګار وي. نو دا زمونږ خوشحالي ده، دا زمونږ د دې ضلعې خوشحالي ده او دا د دې ضلعې ښکلا ده. زمونږ د دې ځای سپلې، قدر، غټې روجې، مټۍ، دا بازو ام، دا بازو مالټا، د اشنغر ګوړه، خو دام پکې هنر چې کوم دی نو دام پکې دغه که چې دام درته پکې نه نښودو. مزید برته دې کې نوې څیزونه ښایو، بیا به راځو. نو تر هغې پورې زموږ سره اوسه، ډېره مننه، خوشحاله اوسه.